یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای ویجی د پلانی څه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت چې دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړي زما عمر زمکه ستا ده ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده و د ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سیوا د بل څوک شته نه د اسمان نه را پریوتی که د کم ځای ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره زمکه زمام ده نو ادیرې لی بوتلی ویل دې ځای کې به ته څومره زمکه کې سملې ویل 2.5 ګزه کې خو ویل 2.5 ګزه زمام ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه دا 2000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې دغه ځای کې 2.5 ګزه زمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زما ده په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران شو لیونی شو چو بیړی غرق اسې ویم د الله والو خبره داسې وي چې په دېړه کې ننوځي او ړه کې سورې وکړي د الله والو داسې خبره اوس ته ما ته وایي چې د خانۍ ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو 2.5 ګزه ځمکه ده 2000 جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم نار خانی او نوابي پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوئ چې کوم فقیران زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي او زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یو ادیره د فقیرانو ولا ورته وایي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پرې د پاسه پرته وه په هغې کې به چای باندې کړې وې په لوټه کې هغه به څکلې ونې لاندې به ناست چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به چې هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به یې نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي وو نن دې تبلیغي جومات والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران رایاد پیاده به رواني او بسترې به په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره وي 10 کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده امې کتو کوار تتلمه نو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشو نو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته یې چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ کړو ما څه شعر ویلی ویل تا ویلی و چې کمه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کمه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته نو زه د یار د خولې خوشبویۍ پسې در په در ګرځم چا به راته چېرته ملو شي که او ځان مولانا صاحب خپله لار وهه دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته یې ورکړي د هغه مهرباني ده چې په چا یې وکړي خدای دې هغه مهربانۍ په مونږ واقعه دا وه چې سلیمان علیه السلام دا ټول مارغان راوغوښته غرض یې دا و چې دې مارغانو نه لږې لږې بڼکې والمه او زه ځان لته یو توشک جوړ ټول مارغان د سلیمان علیه السلام په حکم باندې راله یو مارغه و چې هغه رانغی هغه مارغه ته عربي کې هدهد وایي او زمونږ په دې پښتو ژبه کې ورته دا مولا چرګک وایي سلیمان علیه السلام فرمایل چې مالی ار الهدهد هدهد ولی نشتا مرګرو ته وایي چې واورئ
هدهد چې راشي یا خو به معقوله وجه پیش کوي چې زه ولې نه وم او یا به یې لالوم. د بادشاہ حکم هدهد چې راغی نو سلیمان علیہ السلام ته پیش کړ. چې پیش کړ نو سلیمان علیہ السلام د دې هدهد په دې سر باندې داسې د ویښتو سړی غوندې دې سړی نه داسې ونیو او داسې دیچکې ولا ورکړ او ورته ووایي چې ته چېرته تللی وې؟ هدهد ورته ووایي چې او سلیمانه د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کوم ورځ باندې به ته هم د چا په مخ کې پیش یې. دا یوازې زه نه یم چې زه ستا په مخ کې پیش یم، بلکې یو ورځ به ته هم چاته ولاړې او تا نه به د زندګۍ تپوس کېږي. دا خبره څه وه چې د سلیمان علیه السلام زړه وران کو بالکل او زر یې پرېښوا مارغه او په ډېرې عاجزۍ کې بیا تپوس کوي. سلیمان علیه السلام معذرت وکړه مارغه ته چې ما معاف کا. مارغه ورته وایي چې زه نافرمان دیم، زه ستا په سلطنت کې چې ستا تابع اوسېږم نو زه یو دومره عظیم خبر پسې تللی وم چې سلیمانه د هغې علم تا ته نشته. ما تاله دومره عظیم خبر راوړی دی چې د هغې علم تا ته نشته. سلیمان علیه السلام نورم ډېر متاثر شو. ورته وایي چې هغه څه شی دی؟ ما تا ته خبر راوړی دی د شهر سبا او د هغه ښار بادشاه چې دی یو ښځه ده، بلقیس نامه یې ده، او د هغه بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. د داسې ښار خبر مې درته راوړی او بیا د هغې یو داسې عظیم تخت دی چې په کوم تخت دا بادشاهي کوي چې د هغې مثال بیا نشته. سلیمان علیه السلام حیران شو. د دې دومره عظیم ښار خبر یو مارغه راوړي. هسې که تاسو کې لږ سوچ وي او په خبره پوهېږئ، اندازو کوي چې کوم بادشاہ الله والی هغه ته د بار ملکونو سره د روابطو ایس ضرورت نه د محکمو جوړولو یا د خرچونو کولو، د هغې خبر چې دی هغه مارغان کوي. پاکستان غوندې ملک نه وي چې یو جاس پرېوتی دی تر اوسه پته نه لګي چې دا ولې پرېوت. په دې اخبارونو کې تاسو ګورئ کله وایي واده ډزې کېدې لاندې نه لګېدلی دی، کله وایي صاحبه ټول واده والا یې ونیوه، کله وایي چې اوس نن بیان دی چې د هندوستان نه تخریبکار راغلی دي او په هغې کې جنکۍ دي، نو دا جاس پرېوتو د هغې سازش کېدی شي. یعنې داسې خیله پرتوک دي چې هغه خپل دغه نشي معلومولی چې دا جاز ولې وغورځېدو، په خبره نه پوهېږي. دا زه چې کله کله وایم مونږ پورې د خر سرونه تړلي دي، قسم په خدای که دا زه دروغ وایم، ځکه چې د خر سر چې دی هغه هم د ښه او د بد تمیز نشي کولی او نه په خبره پوهېږي او مونږ هم دغسې. دا دروغ نه دي. خلق تباه شو، دنیا ورانه شوه، قصخانه کې د خلکو کورونه وران شو، بم خلاص شو، کله وی پلانې تخریب کارو، کله وی پلانې تخریب کارو، کله وی پلانې تخریب. د دې منشا سوچ کول پکار دي چې دا تخریب کار ستا ملک ته راځي ولې؟ هغه ملک سره ستا څه چل دی چې ستا ملک ته تخریب کار رالیږي او خلق تباه کوي؟ نو ملک سره خبرې وکړه که نه، خارجه پالیسي ستا څه ده خبرې ورسره وکړه که نه، چې هلکه ته زما ملک ته تخریب کار ولې رالیږي؟ پردي کورونه پې ولې ورانې یا پردي بچي پې ولې کباب کې؟ نو عزیزانو عرض دا و چې زمونږ د ملک بادشاهي داسې شی دی لکه نوشروان بادشاه په لاره روانو، بختک وزیر ورسره و، نو د کارغه او د خارونۍ جګړه وه. نو بادشاه د خپل وزیر ته وایي چې دا کارغه او دا خارونۍ ولې په جنگ دي؟ وی صاحب پرېږده یې، وی حل وایه دا ولې؟
وی دا کارغه د خارونی نه لور غواړي زویلا او دا خارونی نه ورکوي نو وی څه وی؟ وی خارونی ورته وی چې 100 خارونه وران شوي د لور په مهر کې راکه نو اله به لور در کوم کې نه در کوم. نو ویل کارغه ورته څه وی؟ وی کارغه ورته وی چې دا لک خارونه وران شوي والا او نور چې نو شروان بادشاہي او بختکی وزیری د سډیر خارونه به وران وګوري. ویل خدا ما او تا پورې ویلي دي. ویل او صاحب ته بادشاہ یاد کړو زه وزیر یاد کړم چې دغه بادشاہي او دای وزیری د سډیر خارونه به وران. نو چې ضیاءالله کې بادشاہي او جنیجو وزیر اعظمي دا پاکستان دی وران وګوره. بل تخریبکار رااله تخریبکار علاج سوچ کا چې دا تخریبکار راضي ولی دیو جنا عرض داو چې په کومه لاره دا سیلاب راځي هغه لارې ته بنده چول پکار دی. او سرونم د چرګانو چټوان شاه دغه بادشاهیم د مرګه پاتې شه هغه لارې ته بند واچوئ چې په دې لاره دا بلا راوړي ولې هغه لارې سوچ وکړه. دا عقل مونږ کې نشته. نه عوام په دې خبره پوهېږي او نه حکومت په دې خبره پوهېږي ځکه چې د نوشیروان او د بختک کیسه ده. خفه نه شئ. جمعې په ورځ دومره ګډې وډې نه ویل پکار لکه چې زه یې وایم خوړه مې دې خولې نه بوټ وځي خوړه مې وځي. دا بادشاهي داسې ده لکه یو بادشاه د دنیا قمقل د دنیا قمقل خو چې خبره به کول څه غول به جوړول. اوس ته وګوره نن 10مه ورځ ده حج پالیسي باندې ستا ټول حکومت اخته دی. حج له به داسې خلق ځي او داسې به روان شي او داسې به هلته لاړ شي او دوایانو والا به داسې چلو شي هلته به ډېري ونیسي هلته به بیا کیني هلته به بیا سملي او مینا کې به اوبه وڅکي او عرفات کې به بیا داسې چلو کي او په مزدلفه کې به بیا داسې 10مه ورځ ده چې صدر او وزیر اعظم په دې بلا ګرفتار. اوس ته په ایمان وایې چې دې ته ضرورت څه ده؟ دې ته څه ضرورت؟ دا پخوا به چې خلک حج ته روان شو او 8 میاشتې به پیاده مزلې کولې. د مکې او د مدینې منځ کې به په اوښانو مزلې کېدې په 12 ورځې کې به رسېده. او حج له به هغه سړی تلو چې د 100 نه به اورېدلی و. بوډا به لاړو صاحبه په بحري جهازونو کې 14 ورځې به په اوبو جهاز کې غړچېدو بیا به هلته په خپلو خپو غړچېدو 8 میاشتې پس به نېغ بوډا راغی حاجي صاحب راغی. اوس تلی نه چې بیا راشي چې چېرته ګورې په خپک دی د حاجي کوتک شا په سر به چېرته خپک دی په حاجي به دی حاجیانو سال جوړ شوی دی. حج نه دی پخوا به چې حاجي بزرګ به ولی به شپه ورځ به خدای ته په سجده پروت و. اوس چې ورانه وکړي نو ته تحقیق وکړه حاجي به یې چې ورانه وکړي ته ورته وګوره چې په لار روان او په سایکل یا په رشکه کې یاره چې رشکه دې بې وخته مخې له راغه خو چې ویې ګورې ګیرې والا به پکې نه د خدای په قهر اخته دي صاحب. نو نن 10مه ورځ ده صاحب حج داسې چل دی او پالیسي ده او پلانې دی او دومره بځي او دومره ورته دا د کوسډه د زامن ناستي صاحب ډک 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 لاسونه به ورته واه 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 ډېره ښه خبره یې وکړه. بس عقل بی حج دی چې په جعفر شو روانه وای که په لاره کې مړ شو هر کال به حج کېږي که ژوندی راغی حجي راغی بس خبره خلاصه شوه. دې باندې دومره وخت ضایع کول څه ضرورت دی؟ نن 10مه ورځ ده صاحب رپورټونه دي او اخبارونه دي او فوټوان دي او حج کانفرنس دی. دا حج چې د کوم ځای نه راغلی دی دا هغه ځای قانون سره وګوره په پاکستان کې څه کېږي. دا هغه ځای قانون په دې کعبه چې کوم قرآن نازل دی دا د مدینې صاحب چې کوم قرآن په 23 کاله کې راغلی و هغه قرآن سره په پاکستان کې څه کېږي هغه دین سره څه کېږي هغه مذهب سره څه کېږي. او صاحب دې ځنه لاړو مدینې زمونږ د په دې مخ نالتي چې مونږ په دې مخ مدینه کې رسول الله ته ودرېږو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ورته وایي. مونږ چې ورته ودرېږو چې یا رسول الله هم ګوره اتا چې کوم قانون مونږ ته پرېښی مونږ د چیلو په شپول او د غویانو په استبل کې غورځولی. دا قانون دا دی که نه د الماری کې تاسو وګورئ دا سپارې پرتي دا قانون. ورشه د انګریزي کتابونه مو ګوره په یونیورسټو په لایبرریو کې ستا قرآن مو ګوره چې په دې المارو کې څنګه پروت دا قانون دی. عزیزانو بادشاہ دی انتهایی قمق. وزیرانو ورته وایي چې بیړه دې غرقه شه ته چې خبره کې
نو د تور ګونګټ رورې بوی پرې دی خو چې خبره کې بوی پرې دی لږ سوچ چرته عقل وایي نو څه وکړم چې زه کمقل یو وزیر پکې را پاڅېدلی دی هغه ورته صاحب بل کار کوم اوس دا خو چا نه شو ویلی چې کوشه د کرسۍ نه کوشه ځکه چې د مارشل الله جرنیل تاسو پلار به یې کوز کړي خو دا څوک ویلی شي مونږ صدر صاحب ته څوک ویلی شي چې ته کوش شي نو تحت الثرا به دې ځای دا چا ویلی نه شو ویل صاحب داسې چل به وکړو چې ستا د تشو متیازو ځای پورې به یو تار وتړو او هغه تار به د قالینونو لاندې پټ راغلی مونږ سره به او چې ته نورو بادشاهانو سره خبرې کوې او قمقله خبره شروع کړي نو مونږ به تار راکاږو نو ته به پوهېږې خبره په بله اړه وه ویل ډېره ښه ده هسې هغه پورې څه له خاندي تاسو د ځان ته هم وګورئ بله ورځ دلته جنګ تېرېدو نو د دومره ګیرو والا پکې روان مخکې بینډ روانو او ګیرو والا پکې روانو ګلونو ګنټې پکې نو ما هم داسې وکته ویې خندل خفه کېږئ نه تاسو هغه ځای ته رسېدلي دي خدای په راستۍ که د هغه لیست لکۍ ده زمونږ به 3 ګزه وشي که هغه ځای ته مونږ ورسو دا مونږ له بدې ورځې ښیي وایي پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یي پېښه د تاسو د بدې ورځې ښیي خاندئ ما تارې تړلی دی صاحبه خو چې خبره کوي او غلطه خبره کوي تار راکاږي په بله یې واړوي یو ورځ یو بادشاه راغی تپوس ته کوي چې یاره په دې دی پوه کوي چې ستاسو په ملک کې د دې تار رواج شته دا بادشاه ورته وایي هغې زر تار راکوچو ډېره دی زرکش اوس ته ورته دا وایي چې زما په تشو متیازو ځای پورې تارونه دا هغه دي صاحب سړی خو ګوره جي یو سړي ډاکټري کړې وي نو د مریض علاج کولی شي یو سړي ډاکټري نه ده کړې نو د مریض علاج به څه کوي یو سړی پالیسي پوهېږي ته ورشه پالیسي ستا نګیر چاپېر ملکونه دي د هغې وګوره د روس پالیسي وګوره د چین پالیسي وګوره د امریکې پالیسي وګوره د برطانیې پالیسي وګوره پالیسي وګوره د انډیا پالیسي وګوره دغه څه پالیسي ده سکانو سال جوړ کړی دی په هندوستان کې سال یې جوړ کړی پالیسي د ملک دا ده چې ملک کباب شي چې څه پالیسي د هغې لاندې به چلیږي فوج به نه راځي اوس تاسو ګورئ انشاءالله العزیز حالات په ملک کې بیا داسې پیدا دي چې زما د سترګو کې کېږي چې ملک کې به بیا مارشل لا راځي بیا تماشا یې کوئ مونږ لیسي مونږ غروره که مارشل لا شي هم خدای مهرباني پکار ده که غمی دغه لبئ دې غټانو له دې سرمایهدارو له دې لچګانو له دې لوفرانو له دې بدماشانو له دوی له به غمي مونږ له غم نشته مونږ هسې ځان په مرګ حساب کړی مړی نو مړ به څه مړ شي غم به هغه څوک کوي چې چا د غم اسباب ځان ته جوړ کړي الحمدلله مونږ د غم اسباب ځان ته نه دي مونږ لمنه صفا ده نه د قوم غداران یو نه د ملک غداران یو نه د دین غداران ملک آباد غوښته دی په دین دوی ملک آباد غواړي په بې دینۍ غم به دغولی مونږ له نشته اسباب او حالات دوی داسې پیدا کوي حکومت په خپل حالات داسې پیدا کوي چې سهار راپاسې بیا به درته فوجیان په کوڅو کې ګرځي او ماشاءالله حالات دې له جوړېږي لګیا نو زما عزیزانو عرض داو چې څو پورې قوم من حیث القوم ټیک شوی دی قوم د قوم ته به ښه ورځ نه نصیب د سکون ژوند به ورته نه نصیب کېږي تاسو خیال را اوس سلیمان غوندې به مونږ چېرته پیدا سلیمان علیه السلام هدهد ته وایي چې ښه ده تا چې کوم خبر د دې بادشاه ما ته راوړو راشه زما خط ورته یوسه نو سلیمان علیه السلام خط لیکي بلقیس بادشاه ته لیکي ورته انه من سلیمان انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان دی الله تعالی علی واتونی مسلمین
او بلقیس په ما باندې اظهار د فضل مکوا، خپل فوقیت د په ما نه ظاهره، راشه او مسلمان شه. برای راس آرڈر ورته کړ د طاقت ازمایي به ما سره نه کې، راشه او مسلمان شه. خطزی څنګه بلقیس بادشاہ ته د سلیمان علیہ السلام خطزی هغه د پاره سپیشل جاز څه شه دی د هدهد مارغه مرای ده، هغه خط دته په مرای کې واچولو او رسخت هدهد په هوا لاړو، ارسمره لري مزل چو او بلقیس ته خط چې یوړو په لاره خطلو نشي مارغه دی نو پاس نه پیرا روشندان کې ورننوتو دا په تخت قدوا او هغه خط ولا په سینه کې چې په سینه کې خو بیا دی ورته په روشندان کې ناشته چې دا راوي خشوا چې په سینه ګوري خط ته چې پراوي کو حیران شو چې دا زمان محل دی، بار پیری ولاړی دي، څوک راتلم نشي دا خط راوړو چا. او چې په روشندان کې وکړو دا مارغه دم ورته وکړه بدیته والوته پوه شو چې دا دې مارغه راوړي. تر هغه ورته ناستو چې ترسوې دې خط پړاو کړی نو په خدای قسم که په ټول پاکستان عقل راټول کې او په یو تله کې واچي او د هدهد عقل په بله کې واچي نو دا به تدرون شي. تر هغې ورته ناست دی چې تر څو دې خط نه دی پړاو کړی. خط یې پړاو کو، حیران او پریشانه شوه. فوراً خپل میټینګ کال کړو، جنگي جرنیلان یې راوغوښته چې دا خط راغلی. جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي صاحب حکم کوه چې بس اټیک پې وکړو، ځکه د فوجي دماغ کې خو بل څه نه کنه سوا د جنگ نه. فوج په جنگ کولو پوهېږي، فوج په پالیسو نه پوهېږي. جرنیلانو رایې ورکړه چې بس حکم وکړه چې په اټیک کوو په سلیمان علیه السلام باندې او ورځو پې. بلقیس ورته وایي چې نه، خبره د جنگ نه ده، دې خط ته سوچ وکئ، په دې الفاظو سوچ وکئ. الفاظ لکلی دی انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ الفاظ تا سوچو گئے. اول کی بسم اللہ تا وګورئ چې دې کې کوم دریاب بد دی، بیا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. من خو آرڈر تابع حکم کوا چاٹیک ودا چل لے چدا سلیمان بادشاہ دے او دعوت پیغمبرائم کئی دلا توفہ ڈالے ور لے گما کدے بادشاہی نو توفہ ڈالے بقبول کی او نور بچپش. بس زمون سفارتی تعلقات بقائم شي او دوستانه تعلقات بقائم شي او بده بغلی شي. نو که بادشاہ وي تش خو په توفه او ډالۍ به چپ پاتې شي، او که پیغمبري نو په توفه او ډالۍ به چپ نه پاتې کېږي، بغیر د دې نه به نه راضي کېږي چې تر څو یې زه مسلمانه کړې نه یم. جرنیلانو وایي چې بس ټیک ته چې څه وایم مونږ خو په نور څه نه پوهېږو. عزیزانو بلقیس توفه او ډالۍ تیاره کړه او سلیمان علیہ السلام ته ورولېږه. هغه ته اطلاع ورغه چې تا ته بلقیس توفه رالیږلې. هغه حکم وکړو چې تمام پیریان او دیوان دا په استقبال کې ودرېږئ، د بلقیس ډالۍ را روانه ده. او مارغانو ته حکم وکړو چې تاسو پې د پاسه سوری وکړئ په میلونو. نو پیریان او دیوان په میلونو استقبال کې ولاړ دي او پاسه پې سوری تمبوان پې مارغانو کړی دی. هغې چې ورورسېدې چې دا حال یې وکتو او توفه یې پټه کړه چې دا خو زمونږ د بادشاه بېعزتي ده، که دا توفه او د دې شان په مخ. سلیمان علیه السلام ته چې نږدې ورله ملاقات وشو، ورته خبره وکړه چې دا هغې ورته وویل چې خبره دا ده بهي
چې توفه ډوله والا نه بلقیس ته ووایه چې هغه اخري ټکی زما چې دی واتوني مسلمین ته به راځې او مسلمانه کېږې به زما او ستا جوړ به په دې راځي او قاصدان یې واپس قاصدان چې واپس بلقیس ته ورسېده بلقیس تیاری وکړو چې زه اوس پخپله ځم سلیمان علیه السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس پخپله راځي نو سلیمان علیه السلام د هغې د استقبال تیاری وکړو او تیاری داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان یې راوغوښته او ورته وی چې ما ته د هدهد مارغه ویلی دي چې د بلقیس ولها عرش عظیم داغه یو دومره عجیب او غریب تخت ته چې سړی ورته حیران شي پیریانو ته وی چې بلقیس خو را روانه ده خو په دې مې پوه کوي چې داغه نه مخکې به داغه دا تخت دلته څنګه را رسېدلی چې هغه د وطن نه راوځي او ما طرف ترازی او داغه د مخ کې داغه تخت را رسیدلې پیریانو ورته وی چې صاحب دا خو ډېر آسانه خبره ده راوبرس سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل چې څومره وخت کې برورس عفریت د یو پیری نامه و عفریت هغه ورته وی چې د سترګو پر رب څومره وخت چې د سترګو پر رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته پروت عزیزانو چې روانه شوه نو د سترګو په رب کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو د سلیمان علیه السلام تخت سره کې بلقیس را روانه ده او د استقبال تیاری دي صاحبه پیریان دی او دیوان دی او مارغان دی او عجیبات دغه مارغه سلیمان علیه السلام ته دام ویلیو چې د بلقیس په خپو ویښته دي سلیمان علیہ السلام خیال وکړو چې دا خبره به څنګه رښتیا کیږي چې د بلقیس په خپو ویښته دي اوس دا خو بادشاہ ته سړی ویلم نشي چې ته لږه پنسه اوچته کړه چې زه ستا خپې وګورم دا مشوره وشوه چې دا مشوره وشوه پیریانو دیوانو ووی چې صاحب دا به په ځان پوی هم نه یو پنسې به اوچتې کړي او ته به یې خپې وګورې کومه لار چې د دې د استقبال دپاره جوړه وه هغه لاره کلهمه داسې د شیشو جوړه کړی شوه چې رانږدې کېدو سره به سړي ته دا پته لګېده چې دا اوبه دي ترقي یوازې په پاکستان کې چغې والی کېږي ملک په تړکۍ روان دی ملک په تړکۍ روان دی دا چل خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم